اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ناظرین السلام علیکم. عظیم ستاسو قربان نعمت سبحان. زه موجود یم په جامعه مدرسه تعلیم الاسلام حضرت میاں عمر بابا جی کې چېرته کې چې د خدای بخلی علامه خادم حسین رضوی صاحب شاگرد مفتی مولانا رفیع الله صاحب دلته کې پسوکنو کې د مدرسم چلی او دلته کې دی جماعت پېشما هم دی خطیب هم دی. مونږ د چمکن ټي وي طرفه دلته کې دوی سره تعزیت کول راغیو او دوی سره به د باباجي باباره کې یو څو خبرې هم کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب دا راته ووایي چې ستاسو څومره موده رفاقت د باباجي سره تېر شوی دی؟ 2 کاله شوی دی. 2 کاله. کومه مدرسه کې تاسو ورسره وایي که څه یادونه څه د هغه زموږ مینهوال ته خپل څه هغه څه تېر شوي وختونه څه یادونه به لږ موږ ته ووایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاجدار ختم نبوت زنده باد زنده باد. نعمت سبحان صاحب ستاسو ډیره شکریا چې تاسو راغلی او دا معلومات د استاد صاحب باره کې ځکه چې هغه خو امیر المجاهدین دی او د تمام مسلمانانو د زړه دړکن او د تمام مسلمانانو د هغه سره محبت دی ځکه چې هغه صحیح عاشق صادق دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام په نافر رسول مرتبه کې دی. زما خپله د هغه سره 2005 بلکې 7 پورې زما د هغو سره شاګردي شوي وه. زه د هغو شاګرد وم، زما استاد و او په هر وخت کې هغو دغه د حضور علیه السلام د دین دپاره خپل هر څه قربان کړي. د هغو زندګي چې کومه ماته معلومه وه د هغو کور چې و نو داسې یوه نیمه مرله کې اوس هم د هغه دغه شانتي کور دی، نه خپل داسې جیداد شته، نه څه کاروبار شته. یو جومات کې امام و نو هغه جومات یې پرېښو، بیا د هغې نه الله پاک ښه د هغه کار وکړو، بل جومات کې امام شو او دغه د دین خدمت به یې کوو. او دغه خو هر خبره داسې ده چې د لیکلو لایق ده، خو موږ ته به درس کې وي فرمایل به وي د شپې چې زه تهجد ونه کم نو د ورځې زه ځان ته په شیشه کې نشم کتی سهار کې. زه یم چې هسې نه زما د شکل نه د سپي یا د خنزیر شکل جوړ شي، یعنې دومره پورې هغه د تهجدو پابند او دا د هغه عقیده وه که زه دا ونه کم هسې نه الله پاک په ما عذاب راولي او شکل مې بدل نه کړي. تقوا او پرهیزګاري الله پاک هغونه دومره ډیره ورکړې ده او دا تحریک چې کله شروع شوې ده نو دا د ممتاز حسین قادری رحمت الله علیه د هغه د وجې نه شروع شوې ده که نه. نو تاسو څه داسې واقعه چې تاسو سره باباجي څه داسې سبق دوران کې یا هغه دوران کې تاسو سره شوي، تاسو سره شفقت په نګاه باندې یا په غوسه شوي درته جي؟ نو باباجي کې دا خصوصیت و چې جلالي ډېر زیات و، غوسه به یې کوله او بل لاره چې دې سره سره مینه ناک هم ډېر زیات و. غوسه د هغه بې ځایه به نه وه چې چا به غلطي وکړه نو بالکل د چا غلطي به یې برداشت کوله نه، او دا کوشش به یې ډېر کوو چې ځان کې ادب پیدا کړي، د ادب به یې ډېر غټ زور ورکوو. دا 2 څیزونه په دې کې ډېر زیات وو. یو دا چې محبت درس به یې ورکوو د الله جل جلاله، د رسول علیه السلام او د نیکانو خلقو د محبت درس، او دویم د ادب درس. دې کې به د مونږ ته ډېر د کوو محنت به یې په دې باندې مونږ سره ډېر زیات کوو. مولانا صاحب دا هم راتلو تاسو به جنازې لم تلي، تقریبا څومره خلک په دې جنازه کې موجود و تاسو به کتلي؟ یاره مونږ چې تلي وو نو مونږ خو چې کله خبر شو دی 9 بجې پابندې 9 بجې د دنیا نه رحلت شوی دی او بیا چې کله دا د جمعې مبارکه شپه حدیث شریف کې راځي د جمعې په شپه چې څوک وفات شي یا ورځ باندې دا مرګ د شهادت دی. من ماته یوم الجمعة او لیلتها فقد مات شهیدا، دا د شهادت مرګ دی. لیکن دا غي باوجود چې مو خبر شو مو ځان ورسو نو مونږ چې ورسېدو د هغې نه مخکې دنیا خلق راغلي په دغه لږ وخت کې که نه، بیا دې دا مشوره کړې وه چې جنازه به د جمعې په ورځ وکړو د جمعې مانځه نه پس. خو بیا د کراچۍ او د لرې لرې ځایونه چې کم خلق او د محبین او عاشقان راتلل هغه وی چې نه جنازه به لیټ کوئ، نو هغه مشرانو د هغو په خوښه باندې بیا د هفتې ورځ شوه. د هفتې په ورځ 10 بجې وخت مقرر شو او 10 بجې ته هم هغه خلق دومره زیات وو
چې جنازه را رسیدا او کېده نو 2 بجې وي، تقریبا 2 بجې جنازه شوه، داسې 2 بجې وي. او د جنازې حالات دا و چې کله مونږ لاړو، مونږ ښه په وخت لاړو، سهار 9 بجو له مونږ ځان ورسوو. خو چې ورسېدو نو کم چې مینار پاکستان دا ټول ګراوند دی، دا ټول ډکو دی کې یو د خپې کې ښودو ځای نه و. مونږ ډېر په تکلیف باندې ځان ورسوو، یو سایډ ته ودرېدلو او مینار پاکستان هم ډکو. مینار پاکستان نه شاته شاهي مسجد دی، هغه صحن هر څه ټول ډکو. دې خوا چاپېره روډونه چې کوم دي دا ټول ډکو. نو ما خو د یو څو کسانو نه تجربه کار ستاسو په شان چې کوم معلومات کوي هغه دا وی چې دا خلک نه د 1.5 کروڑ نه برابر خلک دي، دا کم خلک نه دي کنه. ځکه چې تاسو سوچ وکړئ مینار پاکستان څومره احاطه ده، بیا شاته شاهي مسجد، بیا خواته دا روډونه، په دې کې ډیر خلک داسې دي چې هغه د جنازې نه پاتې شو. د دې وجې نه چې دې کوم د سپیکرو سیستم کړی و هغه دې سرځای پورې هغه आवाज رسېدو، خو بیا هغه आवाज اخوا نه رسېدو او چاپېره چې کم دي نو خلک بهر ډیر زیات پاتې شوي دي، ډیر خلک. ډیره مهرباني جی. ګران ناظرینو، د خادم حسین رضوي رحمت الله علیه شخصیت سره اختلافات د خلکو ضرور وي، خو چې کومه پهره هغوی د ناموسي رسالت دپاره ورکړې وه په هغې باندې به چا اختلافات نه وي. الله تعالی دې د مرحوم علامه خادم حسین رضوي درجات بلند کی او الله تعالی دې ورته اتوانه جنتونه ورکی. په دا خبرو تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان.